بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم، کیمرامین نصر یاسر خان دی. کتونکو نن چې موږ کومې علاقې ته راغلي چاچا راشه که نه، نو هغه علاقه کې چې کوم دی موږ 58 پیکج دې ټیم کې ورکوو. او د موږ په دغه 58 پیکج کې چې کوم دی بستري چې دی خلکو ته ضرورت دی، په دې باندې اوله ټپ اوبه راغلي دي او دوی نه بسترې جامې دار سوړي دي. ورسره چې کوم دی اوچه سودا هم وس کې ورکړله، لوښي هم پکې دي. بل دا خلک ډېر شریف خلک دي، دا اوچه مسلم آباد دا سیمې چې کوم دي دا ډېر د صبر والا خلک دي. نو دې علاقې ته راشئ او د علاقو د خلکو سره مدد وکړئ. الحمدلله په دې دغه کې به چې کوم دی نو زموږ دا پیکج چې کوم دی نو دا مسلسل چې کوم دی هغه را روان دی. چچا دا موږ 58 کسانو له چې کوم پیکج ورکوو د دې خلکو ته خپل ووایه څنګه دی خپل نوم وایه. یاره چې دا ډېر غریبانان خلک دي او دا سیلاب خو په موږ داسې راغی لکه د خیالي را باندې راغی، د شامګوړ را باندې راغی. دا ټول کوم تاسو مخکې دا کور ډېره تبعه یې کړې ده. موږ د صاحب هم ډېر مشکور یو چې زموږ د غریبانانو یادونه او داسې نر ډېر د الله چار ډول کړي لکه زموږ ټیپي والا چې ورکړو. موږ په دې فخر کوو چې الله داسې مشران پر پاکستان کې پیدا کړي لکه شفیق حسین پونډلی مرد مجاهد چې دا نه خدمت جذبه په دوی کې ده چې داسې اوسه پورې الحمدلله په شا کې نه لکه دوی کې چې الله دې ډېر عمر ورکړي او خدای دې جزای خیر ورکړي. ډېره مننه. ها وروره خپله پېژندګلوي وکړو، څه به وایې؟ جی زما نوم حماد دی، د اوچه مسلم آباد اوسېدونکی یم او د دوی موږ ډېر شکریه ادا کوو چې دلته راغلي زموږ د قوم خدمت یې وکړو او دې غریبانانو له دا دغه ورکړو. موږ د دوی ډېره شکریه ادا کوو. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سلیمان شاه دی، اوچه مسلم آباد اوسېدونکی یم. یو خو د الف خان صاحب ډېره مننه کوو چې موږ په صح وخت کې راغی او زموږ دا کور جوړ کړو. ډېره مننه ځکه کوو چې دې ورځ او شپې ته نه ګوري او دې د قوم خدمت کوي. بل دا امداد چې چا کړی د هغوی هم ډېره مننه کوو. او تقریبا زما په سوچ د مشران ولاړ دي چې تاسې امداد به تقریبا دوی چې سر نشوي څنګه چې تاسو دا پیکج جوړو. او بل زموږ خلک چې کوم ډېر پوره من دي انشاءالله تاسو ته به مطمئن دي نه مطمئن به انشاءالله. نو موږ چې دا چا امداد کړی دوی ډېر سخت مننه کوو او ستاسو شکریه ادا کوو چې بالکل جی مطمئن یو په ډېر خاموشۍ سره په ډېر دغه سره ښه دی ورور سره خبرې کوو. وروره څه به وایې په دې موقع باندې؟ ښه راشه دې خوا ښه خپله پېژندګلوي وکړه او دلته کې خو تا دا هر څه ولیدل څه وې؟ السلام علیکم. زما لطیف خان نوم دی او حقیقت خبره دا ده چې الف خان دی وروڼه دلته کې راغلي دي او دا کم شی چې تقسیموي بالکل پورامن طریقې سره. زما په خیال چې موږ هر څومره شکریه د الف خان ورورو د مولانا شفیق صاحب ادا کو نو دا به ډېره زیاته کموي ځکه چې دا څونه سیلاب تیر شو څونه اوبه تیر شوې د دوی نه بغیر هېڅ چا د موږ تپوس نه دی کړی. مولانا شفیق صاحب سره هم الله پروردګار په دواړه جهانه خو کړي. دا چا چې امدادونه کړي دوی سره هم خدای خو کړي او په تیره الف خان صاحب سره خدای پاک ډېر بې انتخابي ښځه کوو کړي چې د موږ سره د سیلاب دغه 2-3 شپې او دا 2-3 ورځې شوګیري او دا منډې تړې او دا الې زلې او دا خبرداري چې دغه دی نه کسانو دی او دغه دی نو دغلته خطره او دغلته. نو موږ د دوی شکریه په یو طریقه نشو ادا کولی. دا کار ډېر په پرامن طریقې سره روان دی او پرامن طریقې سره هر سړي د خپل نوم اخلي او هغه سړی راځي او خپل امانت اخلي وځي. صحیح ده. لطیف صاحب خپله مطالبه مو وکړه که نه شفیق صاحب نه چې ګوري چې نو زموږ خو ته دا مطالبه ده چې دا کم کار دوی رامن کړی دی مهرباني دې وکړي. دې کې اوس زه په خپله د پله ډېری یم مهرباني دې وکړي. زموږ پله ډېری هم ډېره ګډه وړه ده او لیسټونه هم الف خان ورور له ورکړو. که دا یې موږ له سامان راکړه نو موږ او دغه ټول غریبانان به ډېر زیات شکریه ادا کوو. انشاءالله شفیق صاحب دوی د 100 کسانو لیست را کړی دی دا به دوی له ورکوو. ها بابا خپله پېژندګلوي وکړو. زما نوم دوست محمد دی، زه د ډاګۍ سلطان محمد بابا زوی یم. مونږ خو لومبي د شفیق صاحب ډېره غټه شکریه ادا کوو چې الحمدلله ده کومه قرباني وکړه نو داسې د په اوسني سیلاب کې چې دنیا په تاریخ کې به الحمدلله داسې چا نه کړی. د الف خان وراره ډېره شکریه ادا کوو چې دوی په ځای سخت وخت کې مونږ له راورسېدل او دا دعا کوو چې الله دې په پاکستان کې د شفیق صاحب غوندې لیډران پیدا کړي. الله دې داسې خلک راولي لکه شفیق صاحب غوندې چې هغوی په دین باندې هم قربان دي او په قوم باندې هم قربان دي. نو مونږ دوی لپاره دعا غواړو الله دې صاحبانو له ډېر ژوند ورکړي او ډېر عزت یې ډېره زیاته مننه. کتونکو د دوه مشرانو خبرې وکړئ خو مولانا محمد شفیق صاحب چې چال هم دا ورکوي نو زه په هر پروګرام کې دا وایم چې په سیاست نه ښه بالکل د الله د رضا دپاره دا هغه وایي چې دا سیلاب ځپلو حق ته ورکړې سیلاب ځپلو له ورکړې خو موږ چې راغلي او موږ چې څونه پوټ پیکج تقسیم کړی دی او کومې سیمې ته تللي نو یو خو د هغه استانې هغه اثرات دي د باباجي صاحب چې پورم نه او یو زموږ هغه خپل تعلق نو دې خلکو موږ له ډېره مینه را کړې ده او نن تاسو وینئ شور شغرب وینئ دا 58 پیکج دي او 58 پیکج به دلته کېږي. خو وختي خصیب قربان صاحب چې زموږ ضلعي امیر هم دی او په دې ټولو ستړو کې چې کوم دی نو هغه ډېر پیش دی
او ډېر قربانۍ والا انسان دی. هغه یو خبره وکړله، دغه خبره زما ته پرېوتله، چر چاته هم اتفاق پیدا کې، دا بنیتي ختمه کې، ختمه کې دا بنیتي. یو سړی درله کار کوي، دا چلي په دې ځای کې مې دا ولیدل، او دا زه دې خلکو ته وایم چې دا بنیتي ختمه کې. نور ښه د صبر خلکه یې، ښه ټیک ټاک خلکه یې، د الله په امتحان کې راګیر یې. دا په تاسو عذاب نه دی، د امتحان دی. الله پاک زمونږ هم زړونه چې کوي چې موږ ستاسو څونه مدد کوو، او ستاسو ذهن ګوري چې تاسو څومره صبر کولی شئ. نو د صبر نه کار والې، د سینې کولو کې انشاءالله دا سلسله به روانه او د شفیق صاحب چې په موږ کوم اعتماد دی، نو د هغې ستاینه کوو او یو دوه درې خبرې چې کوم دی نو وکړي. موږ اوچه مو کړه، مسلم آباد مو کړو، اوس په بل ځای ته ځو. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې الاب خان صاحب وویل، دلته و چې ته راغلي یو مسلم آباد دی او خلک الحمدلله ډېر مینه ناک دي، او دا خلک خو زمونږ د حاجي شریف هم متقدین دي باباجي صاحب د دربار. نو ټولو ته مې دغه یو درخواست، څنګه چې الاب خان صاحب وویل چې لږ اتفاق پیدا کړي، د سینې لږې فراخه کړي، د یو محلې والا بل سره دښمني مه کوئ. او زه به اخره خبره دا وکړم چې د خدای خاطر کې چې کله مونږ کار ختم کو، دا د میاشتو سامان دی هلته پروت دی انشاءالله، او د ذلت چارسدي دپاره راغلی دی، او یو څیز دی به مونږ حرام وي که مونږ یا غیر مستحق ته حواله کو په خپل ذاتي تعلق باندې، او یا مو په خپله باندې استعمال کو. دا به تاسو لپاره راځي، او که کله کار ختم شو مونږ سامان بس کو او تاسو کې چارسده کې یو ځای پاتې و بې د راشنه، نو مونږ بیا مجرمان یو انشاءالله. یو پیرنه بار به رسیږي، او د ژوند د ضروریاتو زمونږ تر وسه کوشش دی چې هر څیز به راته میلاویږي، خو لږ اتفاق، لږ اتحاد، لږ نظم او لږ ضبط زده کې انشاءالله تعالی برپور طریقې سره به سامان تاسو ته میلاویږي. کتونکو ما چې څونه سرګرمۍ دي او ما معطل کړي دي، خو زه دې کار ته مې ولې کار ویلی چې دا ټوله 400 دا زمونږ 400 ده، مونږ 400 وال یو، بل مخورس پکې نشته دی ښه، چې دا پلانکې پیژنم، پلانکې د پاټۍ دی، پلانکې د دغه دی. دلته کې هم چې کوم دی د حاجي آباد شریف چې کوم دی ډېر مریدان دي، خو هغوی هم غلي یو سایډ ته ولاړ دي. دا د هغوی باندې نه چې احسان دی او نه د هغوی په چې احسان دی، هغوی خپل کار او دا خپل کار. خو شفیق صاحب وایي چې هر ځای ته ورسئ. الف خان او دا ویډیوګانې چې کومې راځي، دا چې کوم زه تقسیموم، ښه نور چې کوم ګاډي وځي او په کومه طریقه باندې پرون چې کوم دی تنګي ته 2 ګاډي تللي دي، هغه 2 ګاډو کې چې نی نو د 60-70 لاک روپو مال هغې کې تللی دی، هغه ټوله اوچه سودا وه. د هغې نه لا ویډیو شته نه څه بل څه شته، ما به د خپلو سترګو لیدلي. نو دا سلسله به انشاءالله روانې په پرامنه توګه باندې هر کلي کې داسې صبر تحمل نه کار واخلئ، خلک به دله بار راځي، د خلکو زړونه وګټئ. بل دا ده نه د چا د چیو نه د ډوډۍ، صرف اوبه څکو، دغه خلکو ته خواست دی. نور زیاتي خو موږ ته سوکستونه کوي یا هغوی چې یاره سمپې ونه خوړل، نو دا مړله مه راولئ. دا د کوم تحریک لبیک کارکنان چې کوم دي دا پتنګان دي، او دوی چې کوم دی نو د دغه شي نه د چا نه ګیله کولی شي او نه موږ ته غږ کولی شي، او نه موږ په خپله چې کوم دی خپل ځاني د اوبو نه علاوه چې کوم دی خو یو ځای کې موږ څه خوړلي یا دی دغه کې څه وي، نو خصیب صاحب راباندې کله چڼې مڼې خوري، دا نور هغه نه هم ډېر شومپړاق دی. نو انشاءالله دا سلسله مخ په وړاندې بوځو. مننه. انوم فیض البری د اوچې مسلم آباد اوسیدونکي، موږ د الف خان بی او د شفیق امیني صاحب ډېره شکریا ادا کوو په دې کم ترتیب سره چې دوی دا سودا ورکوي، داسې دلته شام نه دا ورکړی. دلته موږ ولیدل چې سودا راوړي، صرف خپل چې کم جان پہچان والی خپل له پاټۍ کساني هغوی ته ورکړي، او نور ته وایي ستاسو نشته. بیا چې کم کپړې یا شلېدل دغه پاتې شي هغه د نورو له ورکړي. او موږ دا ولیدل لکه دلته کې دا ښه په ترتیب سره هر چا ته میلاویږي. او بل موږ د ډي سي صاحب نه او د حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې موږ ته اوسه پورې سرکاري طور باندې څه نه دي راغلی چې زموږ د اوچې د لیست هم په ډي سي صاحب ځان سره شامل کړي. موږ د الف خان صاحب په ذریعه باندې هغوی ته دا مطالبه پیش کوو. صحیح ښه کتونکو، دوی اوس خبره وکړه او د دوی د وړاندې مې کال وکړو، او د دوی د وړاندې د سیلاب نن 14 ورځ ده، او د دوی دا نوم مې چې کوم دی په لیست کې شامل کا. بابا شته، بابا ودرېدل، دا چې دی خوا که نه ستاسو موږ ډېره شکریا تاسو نن په سرکاري کاغذونو کې چې راغلی بابا دې خوا راشه که نه لږه په سرکاري کاغذونو کې دا علاقه نه وه. ښه موږ چې کومې علاقې ته ځو نو ښه څه به وی بابا بجی الحمدلله دا الف خان بی چې کوم کارکردګي وکړه د غریبانو خلکو دپاره، او په صحیح طریقه باندې هر غریب ته خپل حصه ورسېده، نو د دې شکریا ادا کوو. او لیست کې نوم زموږ واچوه. اوسه پورې نو نن 14 ورځ ده چې تر اوسه پورې او دې الف خان صاحب واچو، الله دې لاک خوشحاله کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان صاحب ستاسو او ستاسو د ملګري شکریا ادا کوو. دویمه دا خبر ده چې د افت په ټوله دنیا باندې راغلی و، خو اوچه مسلم آباد دا ډېر کمزوري خلک دي، خان دي کې نشته، مضبوط سړی دي کې نشته.
شفیق مولانا صاحب چې کوم امداد وکړو الحمدلله داسې رویه باندې او په داسې په روټین باندې داسې نه دي شوي راځي خو یا غویمو شي یا جګړه وشي هغه ځي دویمه دا خبره ده چې ډي سي دفتر ته موږ 2 ځله تللي زه تللی ما سره ملګري تللي دي موږ لیست ورکړ دی خو موږ ورته ویلي دي چې اپاتو لکه راشن هر څه به راځي خو زیات مسله د وسکلو د اوبو وه اوسه پورې د ډي سي د اړخه موږ ته هېڅ دغه نه دی راغلی او تاسو ته موږ لیست درکړو ستاسو په مدد باندې انشاءالله چې دا کار به کامیابي او دوا ټولو ته کوو انشاءالله نور کم ضرورتونه دي موږ ته زیات د اوبو ضرورت دی راشن دی که ډېر خلک داسې دي چې کمزور دي ډېرې زنانه کونډې دي پکې لکه هغوی باقاعده موږ ثبوت وله ورکولی شو که نه کمزور دي نارینه کور کې د سره شته نه او د سکلو د اوبو ډېر دا کویان چې کوم دي دا ګنده دي نه د سکلو اوبه خلکو اوس کې بیمارۍ ته جوړېږي اوس هم دغلته کیمپ لګېدلی و د دویانو ډېر کسان ورغلي د خاره او د خېټې د مسلې به د اوبو د وجې ډېرې مسلې راځي صحیح د اوبو د وجې ډېرې مسلې انشاءالله راتلونکي وخت کې د ضلعي انتظامیې طرف نه دوی ته لا تر اوسه نه خوراک راغلی دی نه اوبه راغلي نه څه راغلي خو دا ده چې پالیس سکین هم نه او بلکې هغه صاحبانو پېژندم نه چې دا و چې مسلم آباد پکې لا چېرته ده نو ما یې دا د ترنو سره خوا کې ده اوس یې درج کړه انشاءالله دې نه پس به راځي خو بیا هم نه راځي نو دې خلکو ته زه وایم چې ما ته به کال وکړي انشاءالله بیا په بل انداز کې ورسره خبرې کوو.